یو دوه ډېر زیات افسوسناک خبر ملګرو سعودي عرب کې چې کوم اور په هوټل کې لګېدلی دی هغې حوالې سره او جناب امیر جماعت اسلامي سراج الحق صاحب باندې چې بیګا کومه حمله شوې ده نو د هغې حوالې سره تاسو سره تفصیل بیانوم. اولنی چې کوم افسوسناک خبر دی ملګرو د سیټ کې تاسو ته د هوټل دغه ویډیو ښکاري ویلی کېږي دا چې په سعودي عرب غالبا جده یادېږي چې په جده کې دا هوټل دی په دې هوټل کې اور لګېدلی دی او په دغه هوټل کې ملګرو اته چې کوم زموږ پاکستاني وروڼه دي مسلمانان دي نو هغوی وفات شوي دي. بیا د دغې پاکستاني چې کوم اته کسان دي نو د هغوی حوالې سره دا خبر راځي چیرې دغه چې کوم کسانو نو په دغه هوټل کې پاتې کېدل او تلي وو عمرې له. دا اور د څه د وجې لګېدلی دی ملګرو د هغې خو څه ډیټیل نه دي راغلي نو که په سعودي عرب جده کې څوک پاتې کېږي نو موږ سره لږ ډیټیل شریک کوي چیرې دا اور د څه د وجې لګېدلی او اته کسان چې کوم دي هغه کنفرم دي که نه نور هم پکې خلک وفات شوي دي او څومره خلک زخمیان دي په کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوي. خو ډېر افسوسناک او دردناک خبر دی ځکه ملګرو چې یو نه دوه نه اته زموږ پاکستانان مسلمانان وروڼه هغې په دې کې وفات شو. د دې خاندانونه هغه به ډېر په امید باندې د پاکستان نه تلي وو که عمرې له تلي وو او که مزدورۍ له تلي وو ملګرو خو دا ویلی کېږي چې عمرې له تلي نو که عمرې له هم تلي وو په یو امید به تلي وو په دغه سوچ باندې د حضور مبارک صلی الله علیه و وسلم د روزي دیدار به وشي عمره به وشي ثواب به مې وشي د هغوی عمره خو به انشاءالله ولذي چې الله جل شانه قبوله کړي ځکه چې هغوی تلي هلته د عمرې په سوچ باندې وو. چې کوم خبر دی ملګرو نو جماعت اسلامي چې کومه پارټي دی د هغې چې کوم امیر دی جناب سراج الحق صاحب پرون په بلوچستان جوب علاقه غالبا چې یادېږي هغې کې د هغوی جلسه وه یا ریلي وه هغوی روان وو. سراج الحق صاحب چې کوم ګاډی دی او د هغوی د ګاډي خواته دی خو سراج الحق صاحب خو په هغې کې بچ دی خو څلور کسان غالبا یادېږي چې هغه په هغې کې وفات شوي او اووه کسان هغه زخمیان دي. خو دې سیټ کې تاسو کتلی شئ چې باقاعده د سراج صاحب ګاډی چې کله راورسي ملګرو نو د هغې سره جوخت چې سمو ملګرو نو هغه باقاعده چې کله د سراج صاحب ګاډی راورسي نو د هغې خواته دغه بلاست وشي. نو دغه چې کوم کسان دي ملګرو الله جل شانه دې دغه سخت سفر آسان کړي چې کوم زخمیان دي نو هغې له دې الله جل شانه شفا ورکړي. یو ډېر بهترین انسان سراج الحق صاحب چې ټول پاکستان یې پیژني چې هغه یو ډېر زبردست انسان دی او ښه مضبوطه پارټي ده دا نه چې بیکاره پارټي ده. عمران خان ورسره د همدردۍ چې کوم اظهار دی هغه ورسره کړی ملګرو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري. دغه دوه چې کوم اهم خبرو ملګرو مې تاسو سره شریک کړه ویډیو لازمي د نورو ملګرو سره شیر کوئ چې ټول ملګري د نن اپډیټ نه خبرېږي. چېرته هم نه الله هم ښاد آباد او خوشحاله سات اخره کې یو واز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی مسلمان دی الله پامان.